نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو ته چې دا مخامخ کوم پوسټ په نظر باندې راځي نو دا یاسر شامی ډیلی پاکستان والا مشهور کس دی. دا د 3 کسانو نه انټرویو اخلي، تپوسون دی کوي. نو دغه 3 کسان د هغه آزادو ښځو سره چې کوم دی ملګري دي، چې کوم ښځې هغوی وایي چې میرا جسم میری مرزي. نو دا 3 کسان د هغوی سره ملګري دي، د هغوی په ډلې دي. نو دا مراوتي دي. دغه یو کس پکې وایي چې دا د قرآن پاک نه ثابت دی چې زما جسم او زما مرزي. یو چې کوم دی د سورة الدهر د یو آیات نه معلومیږي، او بل چې کوم دی د سورة توبې نه معلومیږي. الله رب العزت په سورة الدهر کې چې کوم دی فرمایي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مونږ انسان چې کوم دی لارو د چې کوم دی خوله یا خو به دا چې کوم دی شکرګزار وي، یا به چې کوم دی هغه ناشکره به وي. نو دا خو ښکاره خبر ده، انسان به یا شکر ادا کوي یا به چې کوم دی ناشکري کوي. خو دا مقصد نشو چې بس یاره بس ستا اختیار دی چې څه کې جو کوه. الله رب عزت چې کوم دی دغه رنګې 15 سپارې کې وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښه شي ایمان دی راوړي، د چا چې خوښه شي کفر دی وکړي. نو بیا به ته څه وایې چې یاره کفر هم جایز دی او اسلام هم جایز دی. دا مقصد خو نه دی که نه. مخکې الله پاک وایي انا اعتدنا للظالمین نارا. مونږ چې کوم دی بېشکه د ظالمانو لپاره اور تیار کړی دی. نو اخوا بیا عذابونو سزاګان هم دي. نو دا مقصد نه دی چې بس تا خوښه ده چې څه کې کوه. انسان دنیا ته راغلی دی، دا به اسلام د احکاماتو پابند وي، په هغې باندې به روان وي. دا به چې کوم دی آزاد نه وي او نه به آزاد مرغۍ وي چې چېرته الوځي هلته به ځي. نو ډېرې غلطې خبرې کړي دي. او بیا چې کوم دی دا بل کس پکې وایي چې بس که الګ د الګ سره چې کوم دی سکه کولی شي، او دا جنۍ که د جنۍ سره چې کوم دی سکه کولی شي، دیو ته اختیار دی. بس په دې باندې پابندي نه ده پکار. نو بیا ورته دا ډیلی پاکستان والا کس وایي یاسر شامی چې قومي لوط باندې خو چې کوم دی عذاب راغلی و، چې هغوی کله چې کوم دی الګ د الګ سره غلط کار کوو. نو دا ورته وایي چې عذاب راځي جوړا دي شي که نه. دومره یو ډاډه خبره کول د ګناه کار باندې چې بس عذاب راځي را دي شي. خو لکه دا کار الګ د الګ سره یارانه و چې څه کوي کولی شي، او جنۍ د جنۍ سره. دا کومه طریقه ده او دا کومه دین دی؟ زه خو په دې باندې پوه نه شوم دې خلکو. او دا بل کس چې کوم دی دغه بیکاره پرزه به کې دا خبره کوي چې دا چې څه کېږي هلکان هلکان سره جنکو سره چې څه کېږي ودې شي، په دې کې څه نشته دی. او د ټول نه زیات کار نو دا په مدرسو کې کېږي. نو چې هلته جایز دی نو دلته ولې جایز نه دي؟ نو اول نمبر خبره خو زغې بې غیرت انسان ته دا خبره کوم چې مدرسې الحمدلله د دې لپاره نه دي، او نه په مدرسو کې چاته موږ دا تعلیم ورکوو. باقي ښه خلک او بد خلک دا د دنیا په ګوټ ګوټ کې په هر ځای کې موجود دي. یو ځای هم د دې نه پاک نشي کېدی، هر ځای کې غلط خلک هم شته، ښه هم شته دی. نو دا خبره کول په مدرسو الزامون لګول او په علماو باندې زه به ډېر زیات خفه شوم دې کس په دې خبرو باندې چې دومره بې غیرته انسان ته چې کوم دی په مدرسو علماو باندې الزامون لګي. نو دغه کسان دي. تاسو د یاسر شامی چې کوم د ډیری پاکستان والا که خامخا دا خبرې اورېدل غواړئ، د دغې کسان دا خبرې تاسو اورېدلی هم شئ، په دغې چینل باندې تاسو بیا ورشئ او واورئ. خو بهرحال افسوس نه به دې خبره دی چې دا خلک به کوم طرف روان دی. او بیا به کې دا یو کس وایي چې نه د جنۍ او د هلک په منځ کې هېڅ فرق نشته دی، لکه سړو په ښځو باندې هېڅ فضیلت نشته دی. دا خو صراحتا قرآن پاک وایي وللرجال علیهن درجه. د سړو چې کوم دی به د ښځو باندې درجه ده او مرتبه ده. نو څنګه د سړو په ښځو باندې فضیلت او اوچتوالی نشته؟ دا خو د قرآن پاک نه ته به الټه روان دی او خلاف روان دی. نو بهرحال محترمو مختلفو خلک په دنیا کې دي او مختلف سوچ والے دي. داسې غلط خلک هم شته دی چې د اسلام خلاف کلم چې کوم دی هغه خبرې کوي او بیا چې کوم دی فخر هم کوي. نو الله رب عزت موږ د داسې غلطو خبرونه او داسې غلط خلکو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.